الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والذين أوتوا العلم درجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات محترمو د आवाज اوریدونکو مسلمانانو رونو الله جل شانه سم چې مونږ او تاسو انسانان پیدا کړیو او بیا د دې تمام انسانانو د هدایت د پاره انبیاء علیه السلام راولېږل تر یو وخت پورې د انبیاء علیه السلام سلسله چلېده بیا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین پکې رالل داغین رستو چې دی تابعین تبع تابعین چې دی نه هغې پکې وچلېدل او دغه شان دا سلسله روانه ده نو د دین اسلام دا خورېدل چې دی دا د دې علماو په ذمه باندې دي چې علماء کرام چې دی نو دا هغه خلق دی چې دی دغه انبیاء علیه السلام وارثان دي لکه دا زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما علما چې دي نو دا زما وارثان دي نو دی وجه نه زما عزتمند انبیاء علیه السلام څوک د دینار او د درهم والا نه جوړو بلکې الله د دین والا جوړول په دې وجه باندې چې مونږ او تاسو د دې عالمانو نه بس زده کړه کوو دا عالمان مونږ زمونږ رهبران دي او زمونږ رهنمایي کوي دی مونږ او تاسو ته چې دی د الله مبارک دین را رسوي که چېرې ځکه رحمان بابا وایي په مجلس د عالمانو به سره زر شي که ویکاڼي یا که لوټه د صحرا چې د علماو سره څوک کینی د علماو په خبره باندې عمل کوي نو دی چې دی نو که د صحرا یو شاړه ځمکه وي نو هغه د دې په کېناستو سره یو کس یې نه ډېر بېکاره دی خو چې د علماو سره کینی ځان پوهی نو هغه نه به سره زر جوړېږي دې وجې نه مونږ او تاسو ته قرآن کې الله ځای په ځای فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو د عالمانو نه تپوس وکړئ که چېرې تاسو نه پوهېږئ دغه شان بل ځای فرمایي وان تنازعتم فی شیء کله چې ستاسو په یو خبره کې اختلاف راشي نو تاسو د الله او د هغه رسول طرف ته دغه شان علماو طرف ته رجوع وکړئ چې زمونږ او ستاسو څه قسمه مسلې دا نن څومره مسلې د میراث مسلې مخې ته دغه شان د چا نه ګناهونه شوي د خپل ګناه متعلق تپوس وکړي یا معاملاتو والدي هغې خپلو معاملاتو کې یا څوک لین دین قرض باندې معامله کوي نو دا ټول چې دي دا ټول مسایل دا به د دې عالمانو نه زده کېږي